زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، د دې موقع مناسب د قربانۍ متعلق یو څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض کوم. دې میاشتې ته کمه میاشت کې چې لوی اختر دی دې ته د ذوالحجې میاشت وایي. د دې میاشتې دا 10 اولنۍ ورځې ډېرې اهمې ورځې دي. حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې 10 ورځو کې روژه نیول دا د یو کال روژې عمره ثواب لري، او د عرفې د ورځې روژه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی زما امید ده چې د یو کال مخکې او د یو کال وروسته یعنی د 2 کالو عمره ثواب په الله ورکوي، او د دې 10 شپو عبادت یوې شپې عبادت دومره ثواب لري لکه لیلة القدر عبادت چې څومره ثواب لري. الله تعالی قرآن کریم کې 13 پاره کې قسم یادای والفجر د لوی اختر په سبا مې د قسمی ولیال 10 او په دې 10 شپو مې د قسمی. خدای چې په قسم یادای نو هغه ډېر بهترین او لوی شی، نو دا شپې ډېر اهم دي. دې کې خدای رضا کول په عبادت سره، په روزو سره د ورځې او د شپو مختلف عبادتونه او د ورځې عبادتونه پکار دي ځکه ثواب زیات دي. بل یو حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی ته محبوبي ورځې د دې 10 ورځو نه علاوه نور ورځې ډېرې محبوبي نه دي. په ټولو ورځو کې خدای ته زیات محبوب او خوښ ورځې د 10 ورځې دي، او الله تعالی ته عمل په دې کې ډېر محبوب دی. الله تعالی په دې عمل ډېر خوشاليږي چې دې 10 ورځو کې وشي. صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو ولل جهاد فی سبیل الله، قربان د الله لاره کې جهاد د هغې نه هم د دې ورځو عمل غوره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی او د جهاد فی سبیل الله نه هم د دې ورځو عمل غوره دی، مگر د هغه سړي عمل ته نشي رسېدلی د دې ورځو عمل چې یو سړی خپل مال هم استعمال کړي او خپل جان استعمال کړي، جهاد ته لاړ شي او واپس را نشي، مال هم لاړ شي جان هم لاړ شي شهید شي، نو د ده درجه اوچته ده. او د دین علاوه جهاد فی سبیل الله هم د دې ورځو د عبادت فضیلت ته نشي رسېدی. دې ورځو اهمیت د یو څو وجو نه دی. یو خدا چې دې کې داسې عبادت تر سره کېږي چې د کال په نور ورځو کې نه وي. په هغه عبادتونو کې 2 عبادتونه ښکاره دي، یو قربانی او دویم حج، او دا 2 عبادتونه دا داسې عبادتونه دي چې د هغه پیغمبر او د هغه د بچی او د هغه د بیبي یادګارونه دي چې موږ دا دعوه کوو چې موږ د هغه په ملت یو، او زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم ته خدای حکم کړی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت ته لاړ شه.
نو د ابراهیم علیه السلام هغه کارنامې دي حج کې چې کوم مراسم تر سره کیږي هغه هم د ابراهیم علیه السلام او د بچی اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجرې یادګارونه دي او دا قربانی چې امت مسلمه مسلمانان کوي دا هم د ابراهیم علیه السلام د هغه تاریخی قربانی یادگار او ثبوت دی اسی قربانی دا د پښتو یا د اردو لفظ دی عربی کې ورته قربان وای بغیر د یانا او د قربان دا لفظ قرآن کریم کې 2 ځله استعمال شوی یو ځل کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه پتا منګ ایمان نه راوړو تر دې پورې چې ته منګ ته یو قربانی راوړې او تاکله النار چې هغه اور خوري په خوا به قربانی چا وکړه غوښه به کې خو دی اور براغه و به خوړنو دا به قبول شوی و چې اور برانغه د اسمان نه نو دا به نه قبوله نو تا به مونږ الو منو چې داسې قربانی مونږ له وخایي دویم د آدم علیه السلام بچو قابیل او حابیل واقعه کې چې راځي شپږمه پاره کې استقربا بقربانن هغوی خدای ته نزدېکت حاصلاوه په قربانی د قربانی معنا د هغه څاروی چې بنده هغه ذبح کی او مقصد دای چې الله ته نږدې شمه قربت نزدېکت د خدای د نزدېکت ذریعہ وګرځي دې ته قربانی وای کیفیت او طریقه کار بدل وا خو تیر امتونو کې هم د قربانی دا طریقه وا او کوم چې په امت مسلمه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت د لوی اختر په ورځ دا قربانی دا د ابراهیم علیه السلام د ژوند او د هغه د بچی د قربانولو نه رایجه شوې ده صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو ما هذه الاضاحی دا قربانی سدی د دې تاریخی پس منظر سده دا موږ سده بارکاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام طریقه کار ده طریقه د نو زکه تاسو کوي نو صحابه تاسو کو فما لنا فیها یا رسول الله منګ لپاره سدي اې د خدای پیغمبره منګ لپاره پیدا صدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی د هر د ساروی د هر وخت په بدل کې تاسو ته په عمل نامه کې یو نیکی لیکل کی بیا صحابه تاسو کو بعض ساروی خدا سیدی پاغه ویخته نه وړی به لکه ګړان به وړی دي پدې کې بسای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل او وړیو کې چې نری نری ویخته دي دا یو ویخته په بدل کې بس تاسو په عمل نامه کې یو نیکی لیکل کېږي تاسو ته پکې دا فایده ده تاسو څومره د فایدې خبره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې 10 کال تیر کړی دي او په دې 10 کلونو کې کله هم قربانی نه د قضا کړي هر کال قربانی کوله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بدو ساروی علی ول د نبی علیہ السلام د وفات نه رسته یو تابعی ته تپوس کوي چې دا دو ساروی سره قربانی یو کافی دی هغه ورته وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړو چې زمانه به هم قربانی کې نو دا یو زما د ځان دا او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره کوم د هغه نه د پاره ذبح کوم نو دا یو واجب عمل دی او د واجب په کولو کې حکم د فرض او پشانی
په نه کولو یې سړی ګناهګاریږي او کول پې ضروري دې ته واجب وایي. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی چې قرباني واجبه ده. یو څو خبرې د قربانۍ متعلق ډېرې ضروري دي. یوه خبره خدا ده چې قرباني شریکه د صحیح خلکو سره نیول پکار دي، چې ستا زړه کې یقیني چې د سره زه شریکېږم د دا مال صحیح دی. یوه خو دا غلط فهمي زمونږ د معاشره کې ډېره ده. په دې معاشره کې مونږ الزامونه ډېر لګوو، الزامونه هر سړي باندې الزام لګو. مړه پلانکي د پلانکي سره قرباني کړې دغه خو سودخور دی، پلانکي د پلانکي سره کړې د هغه رشوت خور دی. چې منګه چا سره کړي هغه ښه سړی، چا بلې ورسره وکړي نو هغه اره بلایي. دا ښه نه ده، داسې نه ده. بس تا زړه کې یقین دی چې دا مسلمان دی او ښه سړی دی او د ده پیسې ښې دي، بس شریک شه ورسره. نور ته په دې نه یې مکلف چې خلک ولټې چې خلک څنګه دي. په مسلمان به ښه ګمان کې چې مسلمان غلط کار نه کوي، د مسلمان پیسې روا دي، غلط کاروبارونه مسلمان نه کوي، ښه ګمان به پې کې. او چې کوي تا ته 100% په زړه کې معلوم دی نو الزام له څه ضرورت نشته، داغ لګولو له څه ضرورت نشته. په زړه کې د یقین راغی چې دا ښه سړی، بس مه شریکېږه ورسره. ځکه په یو مسلمان تهمت لګول ځان له لویه ګناه ده، او هغه ته ویل چې تا کې دا چل دی دا بیله ګناه ده. د مسلمان خفه کول هم ښه خبره نه ده، او دا ثبوتونه کول دا هم ستا د وس کار نه دی چې ته د هغه سره ثبوتونه کې. هغه وایي زما مال حلال دی او ته وایي نه ستا مال حلال نه دی. نو بس په مسلمان به ښه ګمان کې چې د ده پیسې صحیح دي، غلطې نه دي. ځکه مسلمان غلط کارونه نه کوي که نه، او چې یقین دی راغی چې ښې نه دي، غلط کارونه ټولې غلط کارونه کړي دي، 1 روپۍ هم ورسره حلاله نشته، بیا مه کوه ورسره. د دې خبره کې لږ احتیاط پکار دی. دویم نمبر زمونږ یوه غلط فهمي ده، هغه دا ده چې کور کې یو سړی قرباني وکړي وایي ټولو وشوه. نه، هر سړی چې د نصاب مالکي په هغه قرباني واجب ده. نصاب 2.50 نیمې تولې چاندي ده او یا 9 نیمې تولې سره زر دي. دا یا د دې د قیمت چې سړی مالک په د قرباني واجبه ده. دومره پیسې سړی سره دا به قرباني کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا سره د قربانۍ طاقت به قدر نصاب مال ورسره او د قرباني نه کوي نو زمونږ عیدګاه له دې نه راځي. ځکه چې ته دومره قرباني د دین دپاره چې د دین یو حکم دی، دومره قرباني ونه کړې نو لویه قرباني به ته څه کې. اسلام خو د قربانۍ دین دی، لویه قرباني به ته څنګه ورکړي چې دا قرباني ته نه کې د مال معمولی قرباني. په هغه چا واجب ده چې هغه مالک نصابي، که نارینه او که زنانه. اکثره زنانو سره سونه هغه مالک نصابي او سنقد پیسې ورسره یا ورسره څه چاندي او هغه د دې اهم عبادت نه محروم پاتې شي. وایي پیسې را سره نشته او واجبي پې، دا د ګناه خبره ده. چې څوک مالک نصابي ځان پوهول پکار دي، بس د هغې د طرف هغې نه قرباني واجبه ده، که نري او که ښځی په ټولو واجب ده. دریم خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د قربانۍ د څاروي وینا ښکرونه، مطلب د بدن ټول اندامونه دا به د انسان پر نامه اعمال کې په تله کې تلل کېږي او د ده تله به پې درنېږي. او د څاروي وینه چې توی شي دا لازمه کې له نه رسېدلي چې د الله تعالی رضا د قرباني کوونکي ته حاصله شي.
بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فطیبوا بها نفسا، په دې ځانونه خوشاله کوي، ځانونه په خوشاله کوي. د دې محدثینو دا مطلب بیان کړی دی چې یعنې داسې څاروی واخلئ چې ستاسو زړه پې خوشحاله وي، ستا زړه تسلي پې وشي. داسې نه چې ته دا ډېره کنجوسي کې د داسې سیز پسې ګرځې چې هغه د شپېتو یا د 500 کلو غوایي، ارزانه پسې ګرځې نه، داسې به هم نه کې. داسې سیز واخله چې ستا سترګې پې خوږې شي. فطیبوا بها نفسا دا معنا ستا سترګې پې خوږې شي، ستا د زړه تسلي پې وشي، ته پې خوشحاله شي. خدای ته قرباني کوې که نه، الله تعالی نزدېکت پې حاصلی، نو دا خو چې ښه سیزي دې کې به ډېر کوشش کوې. درېیمه مسله دا ده چې په هغه څاروي به قرباني کې غټ څاروی چې د 2 کلو وي، 2 کلونه پوره شوي، او دا واړه ګډان او چیلی د 1 کال، او ګډ چې د 6 نه وړېدلی خو غټ ښکارېږي بیا خیر دی. خو په غوا او غوی کې او په میخه کې 2 کاله ضروري دي، د 2 کلونو وي. د دې نښه عام طور دای چې 2 غاښونه کړي، دای نښه یي. خو کله داسې چې 2 کاله پې تیر شوي او غاښونه نه یې کړي، نو 2 کاله ضروري دي. میله کې یو مسلمان سړی ستا تصدیق پې وشي چې دا نیک سړی دی، شرع له درست دي، او هغه وایي دا ما ته کور کې مې لوی کړی دی، د 2 کالو نه ډېر شوي دي او غاښونه نه یې کړي، نو قرباني پې کېږي. او اکثره خو د میلو کې ګڼ کپان ډېرې دوکهبازان، بل کال یې دلته داسې چل شوی چې څاروی چا اخیستی و، لکۍ ارسي پوره و، چې کور ته یې راوړی و، ماشومانو یې لکۍ راکش کړې وه، لکۍ راختلې وه، په الپي باندې څه طریقې سره یې لکۍ ورسره یو ځای کړې وه، پیوسته کړې وه، ښکر ورسره ښکر ورپورې ونښلی او په تا یې خرڅ کي، دوکه کوي. نو داسې دوکهبازانو نه ځان ساتل پکار دي، ښه تحقیق پکار دی. او چې یو مسلمان او نیک سړی ته پیژنې، یا دې پې د زړه تسلي وشي چې دا شرع له درست دی، هغه وایي دا څاروی مې کور کې لوی کړی دی، د 2 نه ډېر کلونه تیر شوي ما سره او غاښونه نه دي کړي، نو خیر دی، بس 2 کاله معتبر دی، غاښونه نه دي معتبر. نو دې خبرو ته سوچ کول پکار دي، ځکه دا یو عبادت دی، یو رواج نه دی، عبادت یې ګڼل پکار دي، عبادت. او دا کوشش پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې راووتو د عیدګاه نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اختر مونځ بهر کولو، اکثره بهر لوی میدان و. اوس چې کوم ځای کې مسجد نبوي نه راوځي، مسجد الغمامه چې کوم ځای کې ده، دې ځای کې لوی میدان و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دلته مونځ کوو. مانځه نه چې راووتو چا سره غوښې ولیدلې، وایي دا د څه دي؟ وایي دا د قربانۍ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې د مانځه نه مخکې قرباني کړي، نو هغه دې د دې په ځای بله قرباني وکړي، دا یې نه ده شوې، جلدي نه ده پکار، بس مونځ وشي قرباني. اکثره ناپوهه خلک یا زدیانی، هغوی یوه غلطي کوي، دلته اختر نه سعودي کې اختري، او هغوی لاړ شي مونځ بل ځای کې وکړي، دلته مونځ نه وي شوی، او راشي خپل څاروی ذبح کړي، نو دا نه ده پکار، دا ښه خبره نه ده، داسې نه ده پکار. دلته خواوشا چېرته مونځ کېږي او بس هغوی جلدي کوي، او دی ملته لاړ شي مونځ وکړي او څاروی ذبح کړي، نو دا قربانۍ کې نقصان راځي، احتیاط به کوو. دلته چې کله فیصله د اختر وشي چې په دې ورځ اختر دی او دلته مونځ وشي، نو د علاقې خلک به هم دې مانځه سره کوي، دا په دې مکلف دي، مجبور دي چې داسې به کوي. ځکه چې څاروی کوم ځای کې دی، د هغه ځي حکم معتبر دی چې هلته اختر و او مونځ وشو، نو هلته به بس علاله او ذبحه به کوي، ذبحه به کوي، دا ضروري خبره ده. نو که چا وړاندېوالی وکړو، نو قربانۍ کې نقصان راځي. نبی علیه السلام حکم وکړو چې فلیذبح مکانها،
اخرى د دې په ځای باندې د بله ذبحه وکړي بله حلاله دي وکړي دا قرباني نه ده شوې نو دا یو عبادت ګڼل پکار دی د خدای د تقرب او د نزدېکت ذریعه یې ګڼل پکار دی دا خو په مالک نصاب واجب ده خو یو غریب سړی مالک نصاب نه او هغه وایي زه کوم زړی دا غواړي چې زه قرباني وکړم نو دا بهترین کار دی ښه خبره ده ښه کار کې بد کار نه دا ښه کار دی ثواب هم خدای ورکوي او د دې د برکته به خدای غنیم کی ځکه د غنا ذریعه د مالدارۍ ذریعه چې کم دی چې کم څیزونه د مالدارۍ کنجانې موږ له دین ښودلي چې دې سره وسعت رزق فراخي د رزق راځي یوه پکې قرباني هم ده دې سره د رزق فراخي راځي که چېرته داسې څوک وکړي نو کولی شي خو واجب پې نه ده بس مستحب ثواب به ورته وشي نو واجبه پې نه ده البته که څاروی دی غریب سړي واخیسته چې قرباني پې نه ده واجبه او تی ورک شه بیا بل واخیسته او هغه اولنی هم پیدا شه نو بیا به دواړه ذبحه کوي ځکه ده چې واخیستله نو به ده واجب شو دواړه به بیا ذبحه کوي او چې غني و قرباني پې واجب و هغه څاروی واخیسته او تی ورک شه بیا بل واخیسته بیا هغه اولنی هم پیدا شه نو یو به قرباني کوي یو به خرڅ کړي دا حکم دی نو که یو داسې سړی چې د هغه مال نصاب ته نه رسیږي او هغه یې کوي نو په خو کې بده نشته دا د ثواب خبره ده الله تعالی دې موږ تاسو ته د ټولو عبادتونو د صحیح کولو طریقې را نصیب کړي درود شریف ویل